ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. عزیزانو یو زمون فیصله ده، یو زمون نظر ده او یو د الله نظر ده. زمون په نظر کې چې کوم خلق خمون تخکاری هغه په اغراض او په مفاد باندې بناوي، او د الله په نظر کې چې کوم خلق خ الله تخکاری آپ اخلاق او په کردار او کریکٹر باندې بنای. اوس به حیثیت مسلمان سړی ته دا کوشش او دعا هر وخت پکار ده چې خدایا ما خپل منظور نظر جوړ کا، تاسو به د ځان تماشې وکئ. د ځان تماشې به وکئ چې تاسو سره څه کیږي. هر سړی الله په خپل ځای باندې ذلیل او رسوا کړو، هر سړی مولای رسوا کړو، پیر رسوا کړو، سید رسوا کړو، میاں رسوا کړو، خان رسوا کړو، نواب رسوا کړو، ارباب رسوا کړو. هر سړی خدای په خپل ځای په شرمونو او شرمولو رسوا د زمانه کړ. اوس هغه بلا خبره ده چې شرمېدلې په څه پوهیږي نه، جدا خبره ده. لیکن دی وخت کې هر سړی په خپل خپل ځای رسوا او ذلیل د زمانه دی. مونږ پوهیږو نه، یو سړی د غلو په ډیران ولاړو مونځ کول، ټیټ پاس کیږي، ټیټ پاس کیږي. چې مونځ یو کو راغی مولا نه پوښتنه کوله، ویل جی په ډیران مونځ کیږي؟ هغه ویل نه، مانځه دپاره خو طهارت د مکان شرط دی، پاک ځای باندې بیګي. ویل ما خو چې دا مونځ کولو نو کېدو. څنګه؟ ویل چې ټیټ پاس کېدم، څه رکاوټ پکې نو. هغه دا خیال کړی جوړ چې دا مونځ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وایي. په دې نه پوهېدو چې جامې پاکې پکار دي او دس پکار دی، پاکواله د مکان پکار دی. په دې هغه دا خیال کړی چې دا مونځ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وایي. نو زمونږ مونځونه هم ټیټ پاس کېدو ته وایو. په دې ډب نه یو چې دا کیږي یا نه کیږي. یا نو عرض میں داو جی چې کم قوم چې په یو شي متحد نشو، چې هغه دین دی او الله دی او رسول دی، او د اسره د دنیا وکړه، نو په دې باندې تنبیه الله پیغمبرانو تم ور کړی ده. او داسې تنبیه ور کړی ده لکه یونس علیہ السلام یو عظیم القدر پیغمبرو. حکم ورته وشو چې په قوم د عذاب راځي او تتی وزا د لاړو غرتا په غر کې کېناستو. په قوم چې څو وخت کې آثار د عذاب شروع شو،
قوم را جمع شو او اسمان ته التجا وکړه چې معافي غواړو. راغله عذاب د اسمان نه واپس لاړو. راغله عذاب معافي غواړو، غلطیم کړی دا، نو راغله عذاب واپس لاړو. موسی علیہ السلام دو ورځ دو پس چې څو وخت راغی چې قوم به مې واستبای، چا ورتل چا خود عذاب پیرانغه بچ ورزما. اوس بتا ته دروغجن وای چې تا ویلیو چې عذاب راځي او عذاب خورانغه. نو دغه وخت کې د الله د حکم انتظار ونکو. او دې ټکی ته ګورئ، دغه وخت کې به حیثیت پیغمبر دته پکار داو چې د انتظار کړی وي چې دینه مخ کې څوک ځکه چې پیغمبر خو عاشق وي او د عاشق واګي چې کمی وي ا د معشوقې په لاس کې وي. معشوقې خو خاله چې واګه د سی وي د سیدی تا وي او کده سی وي د سیدی تا لکه ټانګه کې کېنه او داس په واګي چې د کوچوان په لاس کې کوچوان خو خاله کا واګه داسې کاس په وداسې تا ویږي او کدا سي کدا سي. دا خبرې خود عشاق خبرې دي کنه، مونږ عشاق نه، مونږ ما درته وې د پخې کنجرې زامنې، مونږ خو د سړي زامن یو نه. دا قوم د سړي زامن وې، دی به دا لوبې کولې دا تاسو چې کوم کته بیا دا ستاسو آینده نسل چې کم دی دا نوجوان طبقه دا به د دې سپینګیرو د مرګ نه وړاندې کمپلیټ ډمانی مکمل دا به ډمان وي چې خزه ولاو کې هغه به کمپلیټ ډمی وي. نو راتلون کې وخت به د پاکستان قوم چې دی هغه د ډمو د ډمانو په لاس کې وي. دا آینده نسل به دا د راټ پیدا شوده چې دی او دا د بلو پرنټ او تربیت یافته چې دی دا به آینده وخت کې کمپلیټ ډمانی. کنو چرته چې مړم راشي په قبر می متیازه فلال ډمان فلال په ډاکسن کې کېنه وا ورته وای غړې گئی په دې سره کوو ګورې د دې الکان ټرک ته وخه جواب وای غړې گئی وی ګور واده جنج ته راو غواړو په جنج ځان سره روان کوي غړې گئی او لا چې ډولکی والا ور سره کېنه الا بیل خوند ستاینده نسل به کنجران او ډمانی. ستا په ملک داسې نظام نه راځي، هغه نظام ورشه ایران راوسته دی چې د نئی په دکان بورډ لګېدلی دی، بورډ چې کدی نئی ګیره کله کړه ونیوې شو نو لاس دې غوس کوي. نظام داسې نه راځي، نظام داسې راځي چې د ادنان والا تر اعلی پورې ټول په یو نظریه متفق شي. خزو نرو یو نظریه ومنله، نه پکې ورشه خزه بربنډه شته نه بلو پرنټ شته. یو قانون جوړ شو چې صدر با وزیر اعظم با وزیر با بیګری نه او دسی بنئ چې مخکې موز نشي ورکوله. صدر او وزیر اعظم به د اختر او د جمعې موز به د مخکې ورکوي. چین په یو نظریه متفق شو، د چیرمن موزیتونګ ورشه د چین سال دی نن تاسو راته پاکستان بے غیرت ملک تراغلی دي سره کې درته چینیان جوړي. تاسو د امبر سرای میخو مړونه چي دي دی ټول ورځ خزه سرای لګیایي پایات آباد او آرمی سټیډیم کې او په صدر روډ باندې
سره کې ولا خزي چینیان جوړي د چیرمن ماو په یو نظریه ټول ملک متفق شو ورشنه نغه چین دی چې امریکای له تریډونه ورکي چې ککړت یو کو پیزوان درتا چو نن ستا ملک د امریکای سپه دی تاسو خیال راغی عرض مې داو چې ټول ملک په یو نظریه متفق نه وي ملک جوړیږي نه ستاسو مثال دی یو خره لنګه شوی و خره نر کوچی وشو اخرې ته چا ویل مبارک شه ویل ولې ویل زوی دی وشو هغې ویل په توپه دی ولګي زما زوی ماله د زوی څه فایده ده خو چې لوی شي خپل پیټې به وړي او خپل به وړم د خرې زوی د مور پیټې په ځان اچي اچي که بچی به خپل پیټې وړي او زه به خپل پیټې وړم نو مونږ خرې یو خبره اورئ او زوی م شوی دی مبارکیانې مالی خرو زامنو مبارکیانې مالی خرې خرې دغسې بارونه به در باندې دا سرمایهدار اچي استعمالی بم ګوتهیي بم او بیا به لته درکې نږدې به بنګلې ته نشي ورتلی نږدې به دفتر ته نشي ورتلی عزیزانو چې مونږ ذهني طور د خدای په عظیم قهر اخته یو عظیم قهر روټۍ شته جامې شته کور شته هر څه شته ذهني سکون نشته هر سړی ذهني طور پریشان او د ذهن اطمینان په څه کېږي د زړه اطمینان په څه کېږي الا بذکر الله تطمئن د زړه اطمینان چې دی هغه صرف د الله په ذکر راځي چې د الله ذکر نه وي د زړه اطمینان نه راځي پاکستان نه د الله ذکر ورک دی د زړه اطمینان نشته نن په ټول پاکستان کې وګوره یو اطمینان د زړه چې دی په تبلیغي ډله کې دی وایي په ایمان دی پکې کنه یو تبلیغی جماعت ته چې دړه اطمینان پکې دی او بیغم لکه د ملنګانو غوندې په لارم ګرځي او د ملنګانو غوندې روان وي اریان تیر ورځو کې شب قدر نه راتلم یو درې لکان ناس دي بسترې ورسره زه ورته ودرېدم هلکه څه کوئ وی جی جمعې شپه ده شب جمعې ته مرکز ته ځو زلمي ښایسته هلکان ملکینی دی موټر کې وینا نه چې سوزکه براش ملکینی بس کې منول پلار مې ته پښتنې کول چاله ک تاسو په دې عمر کې خدا دې الکانو خدا عمر د دین ما تل مولانا صاحب زمون جماعت ته یو تبلیغی جماعت راغله او د امریکای الکان د امریکای اغي په انګریزي کې یو سپیچ وکړو او دا ټکي ویلو چې کڅوک دړې اطمینان غواړي په زندګۍ کې نو هغه په اسلام کې دی وی والله دا یو کالو شو چې مونږ په دې تبلیغ کې لګېدلی یو مولانا صاحب نم په روټۍ پروا شته نم په جامه شته نم په پیسو شته په هیڅ هم پروا نشته او که 24 غنټې تصور مینو د الله یو د دیوی چې دا مسلمان د دوزخ نه بچي الکان ماته نو نیغ میرا وستا تبلیغی مرکز ته ورننه استال ته کوس کړو زته یو اطمینان دړه چې دې په دې ډله کې هغه ډله کې اطمینان نشته چې ته د لیډرای شوقي ته د منبرای شوقي ته د وزارت شوقي ته د اقتدار شوقي ته د مفاد شوقي ته د ټیکو شوقي
هغه کې اطمینان نشته. اطمینان صرف او صرف پدې کې دی چې ته هغه خصلت په ځان کې پیدا کې او هغه صفت ځان کې پیدا کې چې کوم صفت د خدای دی. تاسو خیال راغی نو انسان ته پکار دادی چې هغه د الله په صفاتو ځان موصوف کی. مثلا کریمانه صفت ځان کې پیدا کی، بهر چا کرم کوي. رحیمانه صفت ځان کې پیدا کی، په هر چا رحم کوي. سخاوتانه صفت ځان کې پیدا کی، مال او دولت در سره ډیر دی نو د خوار غریب په کار راولي. دا د خدای خصلتونه دي چې دا خصلتونه ځان کې پیدا کی، الله بتا ته داسې د دړې اطمینان نصیب کی چې دنیا ورانیږي او ودانیږي په پروا بدلی. اوس خو مونږ چې سار را پاسو صاحب دا اخبارونه دي، الله کده دغه عذاب نه خدای خلاص کی. هر سړی د ټپوس بچی د سار په اخبار سترګې پراټي او چې را پاسي لاسترګې زبري چې اخبار ورته غورځېدلې. د درته ایمانی وایم پریشانیاں ما هم ډېرې دي کړې، بلکې ما به کله کله مرګرو ته وی چې ما به خپلې پریشانۍ ورته بیان کړي نو بیا به ورته دا ووي چې پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا، پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے. پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے. زما پریشانه زما یار ته مو وایا اچ ووري نو هغه هم پریشان شي. ډېر پریشان یم. اوس الحمدلله زما خود سر تراغ او پوه شم چې دا مونږ سکو دا ټوله بس دا بس. په خدای قسم چې ته د الله شي، بادشاہان د زمانه با ستا د در چوکاټونه سپي چې ته د الله شي. خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله علیه یو بادشاہ تلو کلته قوالی کېده چې قوالی کېده هغه واپس راغی چې دا څنګه بزرګ دی چې په قبر دوبړای غږی. د شپې خوب کې خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله علیه ورته وی چې ولی واپس لاړې زما قبر ترانه لې. ویل چې انت خو دوبړای او باجی غږی دی. ویل زه چې ژوندې او ما دوبړای غږولې وی. ویل نه. ویل زه خو دنیا نه کټ شوی ما دا استا کار دی بندي کا کنه استا کار مان علي ته بادشاہ ته بند کا کنه. تاسو خیال راغی اولیاء او بزرگانو چوکاټونه بادشاہان صفای بیا چې ته د الله شي. نن خو مونږه د شاهانو په در کې ولاړیو، رسوا او ذلیل د زمانه هیڅ شي نه. والله کده یو تنگړی دی یو تنگړی دی یو زکام نه بل ورځ یو غاټه بلا رانه نه وته زمونږ دکان ته داسې کو هغه چې په لار جوړه داسې پوزه لکه څه چل دی در باندې سخت زکام دی. ما یو زکام ته دې دومره ټیزونه واچو زه دې به خو بس ته په لار ته درې بده دسي قرزول درې بده دسي قرزول
یو زکام درنه نه مټیزونه وي تاسو څه شئ څه شئ یو تبه دي چې ونیسي د ځان تماشا وکړه یو زکام دي چې ووي د ځان تماشا وکړه ته څه شئ هیڅ شی نه ستا هر څه د بل په لاس کې دي هر څه نو رحمان بابا وی چې خبر نه يم چې راوستم لکما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما لکړون چې لاس د بل په وګه کېږدي اس جوړال وړا نوي ور معلوما لکړون چې لاس د بل په وګه کېږدي اس جوړال وړا نوي ور معلوما مونږ وړاندې یو د بل په وګم لاسي خیر اس پته نه لګي چې کم ځای ته لاندې مې خوځي او کپاس په مونږ څه شي عزیزانو چې هیڅ شی نه نو ځان ته شی مو وایا بیا چې د چا یې نو ځان د هغه غاڼه ته یې د چا پیدا کړي چای لوی کړي چای روټي سوق درکې عزت سوق درکې ذلت سوق درکې بنده خو نه درکې بیا غړېږي بنده تا ولي دته سوچو کوي اوس بغړېږي هغه ذات تا داسې حال کې براشي چې مستی میں بھی سر اپنا مستی میں بھی سر اپنا ساقی کے قدم پر ہو مستی میں بھی سر اپنا ساقی کے قدم پر ہو اس بے خودی کے صدقے دل آج قبلہ رو ہے په مستی کې زما سر بد ساقی پخپو کې پروت اس بے خودی کے صدقے دل آج قبلہ رو ہے دا قبله ته می چې مخته دا د بے خدای برکت دی ته به بے خدای د دنیا طرف نه به بالکل بے خدای نن مونږ د الله طرف نه بے خدای او د دنیا طرف ته په خود او بیا د شي ته په خود کې چې والله کته څه جوړیږي واله کتا سو ټول صبح سره دی کده ګرځي ها صبح سره دی ټول کنه ها تاسو په ایمان وای چې صبح سره کې کوم حکومت جوړ شي چانه به د سرو مولې جوړ کی ها سبا چاله ورکی بس یو لوبه د جوړیږي را جوړیږي به ټیم مخرب وي ظالم بچو ټیم مخرب وخت کم دی جب عادت کوي پدې چې الله 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 جب پدې عادت کوي جب پدې عادت کوي چې سبحان الله سبحان الله سبحان پدې جب عادت کوي بل څوک شته د پاکي بیانولو قابل شته داسې څوک شته چې دې بیان کې چې دا ډېر پاک دی پیر میر علی شاه صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید چې ویلی دو چې داسې ورته وکتنو حال پر راغی نو ورته وی چې سبحان الله ما اکملک ما اجملک ما احسنک اوس اکملک اجملک احسنک دا د فعل تعجب صيغه دي فعل تعجب دې ته وایي په عربي کې
چې سبحان الله ما اکملک خدای ته پاک څومره کامل پیدا کړ ما اجملک څومره جمیل پیدا کړ ما احسنک عقیده خدای تعالی رچې دا تاسو خسته دا څه شی پیدا کړ تعجب کوي عقل حیران دی چې یا الله دام په انسانانو کې دا څه شی پیدا دی آخر کې ورته وایي کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں چرته میرا علی شاہ او چرته ستا صفت کو گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں دا بیا د بسترګو کم زه ته وکړه خدای ز ماسترګم د دې قابل شوي چې دې هسته ته وکړه عزیزانو دغه شان وخت تر کې پیدا کول پکار دي دا مونږ ور ټول پکاندو ساري مونږ دا شیو چې په خپل وکړو بیا پیمانه اوس مونږ په خپل وکړو پیمانه مليان صاحبان زم مولا خونه ما خو چنه غونډه خویم دې پر یو مثال یو بادشاہ او دا غلور و په خپل مالیار مینه و مالیار دا مالیار نوم عاقل څنګه د بادشاہ لور خیرات کړو نو خلک راغوختي نو دا خپل یار هم راغوخته و چې خوشاله ورځ د چې دیم دلته بادشاہ جواب راغی چې بادشاہ راضی او دیګونه ګوري دی یو دیګ تش ساتلو چې کپلار می راتلو نو دال عاقل په دې دیګ کې پټ کما چې پلار می ونه ګوري چې جواب راغی چې بادشاہ راضی دی هغه عاقل زر په دیګ کې کینول او پاسه په خانه کې خو وړي ته تاو کړ ساري والا باندې بادشاہ چې راغی نو داسې ګوري چې دې ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي دا یو دیګ څنګه به اور دی د بادشاہ دی عقل تا ګوره نه زمونږ د بادشاہ نو د خریټیان میټیان بادشاہ دی ته وي بادشاہ دی ته وي یو دیګ لاندې اور ولی نشته بوش چې دې کې څه چل ول دې دیګ لاندې اور ته لاندې کې زو د دې دی ګوري جوړ دې دیګ لاندې اور کې بادشاہ حکم اور ته لاندې شو خصات بادشاہ ورته ولاړو پوه شو چې دې دیګ کې ارڅ دی اوس به ختم شي ولزی بیا په بل چا یو خوري زلاړم چې بادشاہ لاړو دا جنې په منډه ورغه وا دیګ نه سر لري کو چې اوس کو بس کباب شوی سره هغه چې څو وخت کې پسوځې دور اغلېو نو چونکه عاشق صادقو دا نه کول چې د دیګ نه را ټوپ کړي وي هغه چې معشوقي کې نو لې م په دیګ کې نو ستی خې تاسو غوندې نو چې چا د پاره جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاص شي خپل منډي ملیدلې دي بیا منډي ملیدلې مونږ سره یو مرګره یو ځلې جلوس کې وو ما ته وی چې په ګورنمنت هاوس ورزو مالک په آرام کې نه دا پولیس ته ګورنمنت هاوس ته نه پریدي ما ته وی چې جانیا تو ډر نه ته یریږي
من ورزپی چې ورزپی الته سپی ماته وکړه چې ماته وکړه ما ورته اشاره وکړه معلوم ده نه یو غرب وباس او چې یو سپیتی په دولاسي هغه بانس ورته راواچولو چې غرب بیر از مونږ مرګره دیم ډیر غټ چې غرب بیر شو داسې د چنډه خوندې خپې اسمان ته ونیوي او په انکو کې وای چې یا الله میرے بچے تیرے حوالے میں تا غرق ہوگی بچی می خدای استا په حواله دي زه خلاړم نو تاسو خپل منډي لیدلی چې پټاخه خلاص شي یا دز مزو شي د ذکر درته هم چې ډېرې مو وای ما د ایمان پرانا پیژندلی خبره د عقل وا چې زی په دې کې کینولم ولی ټوب کم چې چا کینولم بس پرېدا چې پاغي ستیش چاغه د دیګ نه سر لری کینولم بس پرېدا چې پاغي ستیش چاغه د دیګ نه سر لری کو نو دا یو आवाज ته راوته د دیګ نه چې چرا کارے کو ند عاقل کے باز آیت پشیمانی اے عاقلہ وی غریب سړی کده بادشاہ په لور نه مینه دینو په دیګ کې به ولی ورته دی خدای چې انجام دې امداش نو چرا کارے کو ند عاقل کے باز آیت پشیمانی بجلیګر مولا چرا کارے کو ند کے باز آیت پشیمانی هغه کار ولی کې چې بیا رستو پخ پیمانه وړاندې نه لک سوچ کا وکنه وړاندې نه لک فکر کا وکنه وړاندې نه د پیغمبر فرامینو ته سوچ کوا اتقوا مواضع التهم پیغمبر وای د تهمت د زینب هم ځان بچ ساتي استاد په ایمان وای چې تاسو په کابل کې ما د بایسکوپ په خله کې وګورئ دا یقین به وکړي چې دینه دې تلې بایسکوپ ته چریبو نه کوي کزم د جوارګرو په پړ کې ناس تولیدم والله کې او منی چې د جواری نه دا کړي وای بچ کړي کزم د ډمه سره ناس تولیدم والله کې یقینو کوي چې د بد فعل نه دی وای بچ دې ډمه سره څه کول چې ناس نو اتقوا مواضع التهم چې پیغمبر ویلي دي د دې معنا دا ده چې د تهمت او د رسوای زینب هم ځان بچ ساتي بلدا چې ار سړی د دې قابل نه چې رایت سړی پښتنه وکي ار سر د دې قابل نه دی او نار خلد د دې قابل ده زمونږ د مردار ملک ار سړی ته دا حق ورکړی دی چې رورا تم رای را کولې شي زه څوک د دې یو خپل مثال دی تاسو کې اکثر خلقو خزي کړی دي سو وخت کې چې د واده په ورځ تاسو نکاح تړلې کېده مولام راوستو ګوان لاړو خزینه واک راوړو یو پکې وکیل شو دو ګوان شو امولاغه وخت کې څه وایي مولا وخت کې ورته دا وایي چې الکه دا پلانې د پلانې لور سره د دومره مہره تا قبول کړي او قبول دکړه ته او ما قبول کړي او قبول مې کړه بس خبر خلاص شو ناوې د کور تراوستا سباله بیمار شو اله ډاکټر ته بوزه تاغه وخت کې دا ویلې شي چې پرون چې د دې نکاح کېده نو ما خو مولا سره دا وعده نه وکړي چې دا به زه ډاکټر تم بوزم دا تاسو کړیو خزو والا وای تا کړی خزا ها دې ورکه جوړ ته خو ګوډی کنه اوس ته دا ویلې شي چې ما هغه وخت کې دا خو نو ویلي چې خزمه بیمار شي خو ما ویل چې قبول کړي مې دا د ډاکټر ذمہواری خو ما نه واغست یا دا خزا وای چې ما ته جامې پکار دي ته دا ویلې شي چې بې ما د جامو ذمہواری نه واغست دا خزا وای چې مال ځان لا کورو نیسا
ته دا ویلی شي چې ما د کور واده خو نه وه کړې. دا ښځه وایي چې ورشه سیر غوښه راوړه 2 سیره ټیپر راوړه. ته دا ویلی شي چې ما خو غوښه او ټیپر پکې نه دا ویلی شي که نه؟ د دغه یو ټکي د قبول سره د دې ښځې ټول لوازمات چې دي هغه ستا په سر انبار شو که نه؟ کړت پکې کولی شي او که دې کړت وکړو دا ښځه در نه تښتي که نه؟ که دې کړت که دې روټۍ کې کمی راوستو در نه تښتي، که دې جامو کې کمی راوستو در نه تښتي، که دې کور کې کمی راوستو در نه تښتي. ته ښځه په سړک کېنولی شي؟ کېنولی شي تاسو؟ بھئی د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کړي، بلکې چې کویدنو کې د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کړي، چې کویدنو کې مور او پلار به دې وایي مزدوري خواري نوکري سبا به دې ښځه بال بچ به کور دې وران شه څه به کوې؟ نو 2-3 کاله مخکې ورته اول ژوند جوړی نو هغې نه وروستو بیا قبوله کړي. نو آمنا چې دی ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان یم، نو د اسلام ټول مقتضیات ستا په سر انبار شو. د امنا دا معنا چې زه به منظم کوم، زه به روجم نیسم، که پیسې راغی زه به حجم کوم، که پیسې راغی زه به زکاتم ورکوم. امنا دا معنا چې زه به پردی مالم نه خورم، زه به حرامم نه کوم. امنا دا معنا چې زه به بې ځایه د چا زړم نه ازاروم، دل ازار بم نه یم. امنا دا معنا چې د خدای مخلوق سره به د انس معامله کوم. امنا دا معنا چې د الله کوم نظام دی هغې پسې به زه خپې لخپې منډې موه. که وخت راغی زه به جهادم کوم، که وخت راغی زه به په میدان کې سرم قربانوم. امنا دا نن امنا ټول ملک کړي دي. امنا دا معنا هم ده چې دا ښځه چې زما کور ته راله نو دا به یو بل قانون د خدای دی په هغې عمل کوي چې قرنا فی بیوتکنا. دا ښځه به دې په کور کې کېنولي، نوکری به نه. نن ډېر خړوسان وګورئ ښځې نوکري کوي. اوس قرآن چې کومه فیصله کړې ده چې قرنا فی بیوتکنا، ښځې به په کور کې ناستي بار به نه وځي. دا دروغ دي؟ که دا دروغ نه دي او دا د خدای حکم دی، نن ستا د ټول ملک ښځې ولې په سړکو د ګډو په شان ګرځي؟ دا د چا ښځې دي؟ دا د چا لونه دي؟ دا د چا خویندې دي؟ ستا او زما دي که نه دي؟ اوس چې تا د خدای حکم پریښو او د انګریز لار دې اختیار کړه چې د هغې ښځې بربنډې ګرځي او پردو سړو سره غاړې وتې او لاس ملاو کړي او لاس په لاس اچولي او په بازارونو کې ګرځي. دا د یورپ ممالکو طریقه ده، هغه تا په پاکستان کې رایجه کړه. نن دې وکته د دې قوم حال. زلزلې وې رالې، زلزلې نه د طوفان نوح انتظار کوي پاکستان.
د نوح علیہ السلام د طوفان انتظار کوي چې در باندې یو غړپ شي او غړپ سره ټول په سمندر کې واچي نه کې دانش د مولا بچ شو پیر سے بچ شو پلانې بچ شو ډنګړې بچ شو مولیان نه خدای وړاندې پکې ور ډوب کیو پیران دې ور پسې ور ډوب کی قرآن ویلي چې نامحرم سړی به کورتا نه پریدي اسلامی حکم دی چې ځوان رور به د ځوان خور سره سکه خور سره یوازې په کور کې نه پاتې کی سکه خور سره ځکه چې ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان د انسان ډیر لوی دشمن دی نو ځوان ضرور بم ځوان خور سره په کور کې نکی دا کیس د مسلې شکل نه دی دا د لیدو شکل دی ماته یو کیس راوړو زاغه زمانہ کې بجلیګر کې و خور دا ګونګای د پخلا او ضرور نه حامل شو پختنه تیو شو چې دا ولی برورې ګوته کې خو نو جنې مړه کړه او غرورې اوسم ژوندې دي تاسو خیال راغی زمونږ د زمانه طالبان ګوري کنه چې غوړ زیړ برګي چرګي ګرځي مونږ خپل زمانه هم لیدلې و د طالبګری په دې جمعات کې ملس کاله سړې وظیفه او مرچکی سره بخوړې او سبق لبتنو لس کا سړې بیگانه وظیفه دا غرمه لبم انتظار کول ته سبق ټیم به مس کېدو که گوا غواړي نو هغه د ګټ کې ناشته خیال امرار مونږ هم طالب ګری و اوس هم طالبان نو چې د نالت ټکي واوري نو دا وایي چې اول په مونږ اول په ما اول په بجلیګر مولا نالت چې په داسې نالت قوم کې اوسېږي په داسې نالتي ملک کې اوسېږي اس چا یو چټ راوړی او راښکاره به نه شي هغه نو نالت په مونږه سچی کوئ این شامت اعمال ماست صورت نادر گرفت دا زمونږ د اعمالو شامت ته په مختلف شکلونو کې را باندې را نازلېږي نن وګورئ په پخوانو قومونو به عذابونه جسمانی راتله طوفان براغه زلزلې براله ملخان به پیراله کانی به پیراورید الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجاره من سجیل ابابیل مارغان لکانی ورکړو چې ورشي په د کانو بمباری وکړي فجعلهم كعصف ماکول ټول قوم داسې کړو لکه د غویانو په خپو کې چې غیا پېمال شي داسې ریزه ریزه کړه دا عذابونه به پیراتله نن ستا په ټول قوم او په ملک باندې ذهني عذاب نازل دی پاتې شو مونږه زمونږ مثال درته وای زه بجلیګر کې او ما د جمعې مونږ به مونږ کول الته یو اس ډی او قادیانه و هغه وی چې دلی دا د جمعې مونږ بند کړي ځکه چې خلک به سړک باندې ولاړو هغه بچ یو بجه دفتر نه راغی لار به بند و
منز بند کئی نه بندو هغه لاړو چونکه دا بجلیګر چې د ایم ایس سره دی او ایم ایس چې دی هغه فوج لاندې وي هغه لاړو جی او سی ته یو فوجي جرنیل تا چې دا جمعې موږ دلته کیږي او دا سرکاري ځای دی څه ګډوډ نشي خلکو ما ته وی چې مولانا صاحب رستو نشي مونږ ټول در سره یو او بالکل ځانونه قربانو لکه استاسو دا جمعات کې ناس خلک یې کنه زه درته هم چل کا څنګه چل کوي ورزو په تاسو وڅوي ها او چې دی جمعات نم بار کو او پولیس بار ولاړی او د اوس پنه ټوپای په سری او ور سره ډنډي وی او ور سره غټیمان می او پولیس یو افسر आवाज وکي چې فایر او یو دزو شو دی خپل گریوان کې وګورئ چې منډي بم سوکري ساری کی ما ته وای چې ټینګ مونږ در سره او ځان کباب کو مالګوره مکوي ولنجي ایو پکې وای چې جان نو تکه تکه کرسان مالی ٹھیک ہے فوجی جرنیل راغه سرکه په پسر دی رول ور سره دی سټیک ورته وای کڅ بلای اور سره دی دا څه ودرې 350 کسان اوس مونږ ولاړ یو د بجلیګر سمرا عمله چوا 350 جرنیل ودرې دو داسې بار غارت ولاړ دی د فوج ولی اس مسجد में जुम्मा होता है हाँ जी इसमें होता है अच्छा तुम में जो लोग कहते हैं कि जुम्मा होना चाहिए वो इधर हो जाए और जो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए वो इधर हो जाए आगा फौजी जर्नैल आगा स्टिक वगैरह फौजियान چې دې خلکو وکړه هغه سره ټوپای ټول دې پښ ویل جی نه ہونا چاہیے په یو आवाज 350 کسانو وی چې نه ہونا چاہیے ا جرنیل ما ته وکړه زه आवाज پرې خو ما ته وکړه ما ته وی چې مولانا صاحب ابھی آپ کیا کہتے ہیں زم لاړم ابوی سره ودرې मातेल क्यों मावरतेल जी अब मैं भी कहता हूं कि यहां जुम्मा नहीं होना चाहिए क्यों कि बेगैरत कौम का इमाम कभी गैरती नहीं हो सकता है तो बेगैरत कौम इमाम गैरती निशी के दे ठीक शु बस जमवर तरह जुम्मा बंद अजीजानो संग यही दगसियो نو عزیزانو غاویره کېږئ ما مولا په مولاتوب مغاویره کېږو پیر په پیرې مغاویره کېږو میا په میاتوب مغاویره کېږو سید په سیدتوب غاویره کېږئ ما هغه داسې مالک حقیقي دی چې موسی علیہ السلام تموروي چې ته خو خدای ته ډیر زیر راځي لکه زمان ته ورته وای چې مونږ نشم کولای کمزور یم هغه ورته چې یا الله زما مور کمزور ده مونږ نشي کولای ول زما ورته دی وای چې مونږ مکه و معاف بیا چې کوی تور تطلوي بچیا نن ته پښتنه وکړي چې یا الله ستانوم سده لخپل نامه راتوخه نو چې موسی علی السلام خدای ته وی چې مور مستاد نامې پښتنه کوي ورته وای چې داغه نوم دی بے پروا سنو می ده الله الصمد سمانا ده بے پروا قل هو الله احد الله الصمد بے پروا یو دے او بے پروا دے چې موسی علیہ السلام کور تراغه مور ورته پښتنه دی وکړه ویلو سی وی چې زمانوم دے بے پروا مور یو هاي ناره کو د کټو پریوته
ویل بچیا خدای پرسته که زه بیا مونځ قضا کوم. ویل ولی مورې؟ وی چې داغه نوم بے پروا دی نو که دوزخ ته مې روانه کي زه به یې څه وکړم؟ نو د خپل فرض خو به ادا کوم که نه. څو پورې چې د هغه بے پروا ذات تابع شوي نه یی الله به چرې درته ښه ورځ نه ښیي. د سکون ژوند به درته نه نصیب کېږي، د اطمینان ژوند به درته نه نصیب کېږي. هره ورځ به نوې نوې ذهني عذاب در باندې نازلېږي، هره ورځ. نو دې وجنه تیره جمعه ما تاسو ته ویلي چې د خپلې ژبې په الله الله عادت کړي. اوس که زوړ دی او که ځوان دی او که هلک دی او که جینۍ ده او که ښځه ده او که بوډا دی په دې قهر اخته دی. څو شو څوک وشو څنګه چلو شو ډېر ښه تقریر یې وکړو. قوم ته خطاب دی فلاني ته بیګاله د قوم ته خطاب دی سبا قوم ته خطاب دی. او په ګرنیټو لګي په ګرنیټ داسې شی دی چې بړنګ شي که نه سړی تیکه تیکه شي. امارغانو تم چرته تیکه نصیب نشي په ګرنیټو لګي. قوم ته خطاب د قرآن دی که نه دی؟ نه دی. د الله نه لوی خطیب بل څوک شته؟ او بیا یې 10 سپارې خطاب قوم ته کړی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی خطیب بل څوک شته؟ خو بیا د خدای نه لوی همدرد زمونږ بل څوک شته؟ لوی همدرد بل څوک کېدی شي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مشفق او لوی همدرد شفیع المذنبین په قیامت کې مونږ خلاصون کی او د جنت ته بوتلون کی بل څوک شته؟ 14 لکه حدیثو کې خطاب پیغمبر کړی دی او په 6,600 آیاتونو کې خطاب خدای کړی دی. اوس تاسو وایئ په ایمان د جمعات کې چې ناست یې زه در سره یم. ګوره په هیڅ ګناه کې زه در نه بار نه یم. تاسو په ایمان وایئ. ځوانان خو لا څه کې دا بوډاګان هم دي. دا موجوده چې کومې ښځې بار بربنډې ګرځي دا در سره یوه په بند کوټه کې ګیرو بار نه به ور بندي تا به دننه نم کونډه لګولي بچ به پاتې شي. پاتې به شي. اوس ولمن خاف مقام ربی تاسو څوک شوي دي؟ او په خدای قسم مشکات کې یو روایت راځي سړی د غره په سرنګ کې ناستو کاڼی راورغړېدو سرنګ خوله بند چې بند شو یا الله اوس به څه کي आवाज ورته وشو چې یو خاص ګناه په ټیم کې کته بچ پاتې شوی هغه یاد کړه چې دا د سرنګ خوره کولو شي وی یا الله په پلاني ټیم کې زو یو خزه دو په دوا ټول شپه یو زیو او استاد یې ما بدفعلی نه دا کړی بس خو چې دا یاد کړه د کانی نه اورغړې دو خلک کولو شو سړی تیر و بچ په پاتې شي مولا به پاتې شي پیر صاحب به پاتې شي پیر صاحب پیرانو خدای دې امان راکړي ما په دې زمانه ما چې کوم پیران لیدلي دي دا غي تصور نشته تصور ما نه زیات پیر پرست مولا بل اډشتنه ما نه زیات قبر پرست مولا بل اډشتنه ما چې کوم خلک په ژوند لیدلي زوز دا غوي خاور ته زما ورته ناشته دا کوڅاډه بوسرا پاسي د مونیان پیران نه مني او مونیان کابړونه نه مني او زیارتونه نه مني زیارتونه مني مونیان خدای مالګه سکل په نه مني دا پکې کوم ځای نه رئیس دي
دا سنداګان منجوران هم چې پکینولی دی د زیارت یو د کاکا صاحب زیارت 1.5 لک روپے باندې اتو ورځو لټه کیږي او دا ټول میاګان صاحبانو په کیسې دي او چندې دي دا تاسو غوندي کو سړک چي دي دا څوک چيلي بوزي څوک ګډان بوزي څوک سبوزي دا قبایلو سم په دې قهر اخته دي چلاره ډټسن نه والی ګډ به موټر کې کېنی پلاني زیارت لای بوزي لکه زیارت په ګډانو څخه خدای دې کور را تاسو خیال راغی د مړو سلويختي وي نو سلويختي خو خیراتي کنه بدبخت نو غریب په سپیړو وای او مالدار چې ده دنه ډونګو ته خونچو ته دغه تکینوري او د مړی سلويختي نو عزیزانو عرض می داو چې زمون ارشه چې ده فراډ او دوکا ده حدیث کې راځي یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه زما په امت به یو زمانہ دا سراشي چې اسلام بچا کیم پاتې نشي مگر نامه به پاتې شي د اسلام به صرف نوم وي اوس پاکستان ته اسلامی مملکت وای خلک اسلامی مملکت کوم ملک ته ویلې شي اسلامی مملکت خو هغه ملک ته ویلې شي چې پچا کې د اسلام نظام وي قانون پکې د لارډ میکاله د قانون د پیرنګي دی پکې او نوم په د اسلام دی او بیا د اسلام لاسکه پاکستان نوم دی پاکستان نوم زکه تجویز کړو چې ان شاء الله دغه نه به د ایمان پاکواله راځي ایمان به پکې نه دا نوم چې پچای خیر ډیر خیر چې دار سنه به پاکی دا زن طلاق خزو نبم پاکی لونو نبم پاکی زامنو نبم پاکی خزی بهم پرانا ورځ ډر ډر ناره وای لونه بهم ډر ډر ناره وای دا د باګړو دلبم چې دا چرته پروتي ارسنه به پاکی حیا نبم پاکی غیرت نبم پاکی شرم نبم پاکی پاکستان دا معنا اوس دی ورته یو دفعه دغه کړی دی چې نسړی پاکستان څوک دشمنی نو هغه پلانې ټرتل بار د فعلاندې به گرفتاری نجړی پاکستان خو قرانو تاسو به ویلي چې ګاندھی پښتنه وکړه د جنا صاحب نه چې what is your program Mr. جنا تاسو به ویلي what is your program Mr. جنا نو جنا صاحب ورته ویل چې my program is اسلام my program is قرآن دا به تاسو ویلې په دې خلک دوکا کړیو او پاکستان هم جوړ کړیو نو د جناسه my program is قرآن او my program is اسلام هغه څه شو نو عزیزانو عرض می داو چې لا يبقى من الاسلام الا اسمه اسلام بچا کې پاتې نشي نامه به پاتې شي ولا يبقى من القرآن الا رسمه قرآن به پاتې نشي صرف رسم او رواج به پاتې شي د قرآن اوس رواج مناول کیږي اله ماشوم قرآن ختم کړي دي راځي روټای پیو خوري مولا صاحب چې د قرآن شریف په ترجمه ختم کړي دي خلکو ډنګاوه جوړه کی راځي تقریر پیو کوي قرآن په ترجمه ختم کړي دي پاکستان هم چې د باب نزول قرآن جشن مناوي په کال کې یو ځل دا د دې حدیث مصداق دی یاتی علی الناس زمان لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه د قرآن رسم او رواج پاتې شو د اسلام نوم پاتې دی حقيقي اسلام پچا کې پاتې نشو واخر دعوانا